ډاکټر صاحب څنګه چې خلک وي کنه وي پیریان دي وښکاري نه انزرګي هسپټل کې ورته کې وړوي مافیا ده وښکاري نه او چې کوم یو ام اس راشي یا هسپټل چې کوم مشر راشي نو هغه پیریان هغه مافیا هغه مشر کنټرول کی سینه خلک مطمئن نه دي چې دې کې میډیسن نه ملويږي دې کې د میډیسن کمې دي دا میډیسن چرته دي او څومره میډیسن راځي دا دي چرته ویل کې پیریان دا ما اوریدل جی و اس نو فرض کدي څه په غاړه کوارډینیشن ایکسپلینیشن به دوباره کال کوم یو پر مې کال کړې بیا به کال کوم ایمرجنسي وارډ باندې براشو ال دغه کته سو ګورنو دي هغه سټریچري هم ټولډه مې دي او بیا اکثر ویرال ته کې سټاپ نشته نو تاسو ایمرجنسي طرف ته ولې فوکس نه کوئ سات چې د شپې راغلي په هسپټل باندې وزټ کړی دی چې زموږ سټاپ آی ډیوټي کې نه صرف پیپر ورک دی بالکل بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان متاسو ګوره تحقیق نیوز ګرانو کتونکو نننې پروګرام زما د کاټلنګ انزرګي هسپټل په حواله باندې دی موجود دی زموږ سره د کاټلنګ انزرګي هسپټل ام اس ډاکټر سات صاحب کوم دوی نه پوښتنه د انزرګي هسپټل کې چې کوم مسایل دي او تر اوسه پورې ته خلک مطمئن نه دي ولې مطمئن نه دي د کوم نه چې ډاکټر سات صاحب د انزرګي هسپټل 4 اگست د هغې نه پاس دوی په هسپټل کې څه کړي دي او څه شروع دي کوم مسایل چې عوامو ته دي کوم ګیلې چې عوامو دي په هغې کې تر کوم حده پورې کمې راغلې دي اخلو یو وړوکی غوندې دمه زموږ سره اوسئ ویلکم بیک یو پیر بیا تاسو پروګرام کې هر کله ډاکټر صاحب پروګرام کې د وخت راکولو ډیره مننه شکریه انزرګي هسپټل همیشه د عوامو یو تنقید په دې باندې راغلی دی چې دې کې یو ټکی استعمالیږي چې ریفر ټو مردان په دې باندې به پوښتنه کوو مخکې موږ دلته کې راغلي وو نو ډاکټران ما لیدلي وو چې هغوی ځان ته به بوځې وو عوام داسې په ډاکټر باندې د یو طرف هم 15-20 ولاړ بل طرف ته هم 15-20 ولاړ نو اول خو دا وایي چې د هسپټل دی دا څه حجره یا څه دغه نه دی په دې کې چې بجلي نه وي دې کې د پیشنټ د مریض پته نه لګي دې کې بجلي نه نو دغه هسپټل انتظامیه څه کوي تاسو په دې کې څه وکړل ولې د دې بجلۍ د ډاکټرانو ته عوامو ته مریض ته ولې دا تکلیف وي بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان ستاسو شکریہ ادا کوم تاسو زموږ راغلي کاټلنګ هسپتال ته او زموږ موقف چې کوم دی دا د کاټلنګ عوامو ته تاسو غلې ستاسو کومې خبرې دي نو دې کې بالکل څه شک نشته دغه مسایل مونږ ته وو زما چې کله پوسټینګ وشو 14 مئی 2025 کې نو دلته کې زه رالم نو دلته کې د لومبنۍ ایشو چې کومه هغه د بجلۍ وه بالکل وه د بجلۍ ایشو وه نو دلته کې سولرایزیشن زموږ شوی دی 2015 کې خو هغه فنکشنل نه و ولې نه هغه فنکشنل په دې باندې نه و چې هغې چې کوم الکتریفیکیشن شوی چې دی به کوم انورټر ولګاو نو هغې کې به ریورس بجلي راتله نو چې کوم به ولګېد انورټر نو هغه په هغه ځای باندې وسوځېده نو بجټ خو موږ سره دونه بیا به دې سره ونه چې دوی به بیا بار په یو څیز به سوځېده او بار به دې ریپیر کوو دوی پکې ریپیر هم څو پیرې کړو خو دا لږ هغه بیسیک روټ نه یو څیز حل کول غواړي نو هغې باندې ما کار شروع کړو ما یو ایکسپرټ راوغوښتل او د هغې لپاره ما نوې الکتریفیکیشن وکړو نوې تارونه ما دغه کړل وسې ته نوم دی د سولر نه واډونو ته ایمرجنسي ته لیبر روم ته کیجوالټۍ ته دا ورکړل او د ډے سولر ورته ما ولګولې نو تاسو بالکل تاسو سره لاړ شم تاسو فوټیج والے او بالکل زموږ سولریزیشن صحیح دی اوس د بجلۍ مسله اوس به ډاکټر ځان ته به بوځې نه وي که نه بالکل تاسو خبره ټیک وه مخکې به ډاکټر هم به بوځې وه خو او مریض به زموږ راغی هغې ته به هم د بجلۍ ایشو وه تر دې پورې چې زموږ به ډاکټر راغی دلته ایڈمنسټریشن ته به راغی او ایڈمنسټریشن کې چې کوم دی دلته کې به مریضان قتل شروع کړل نو موږ ته به هم ایشو وه مسله به وه موږ به خپل کار نشو کولی او ډاکټر ته به هم مسله وه مریض ته هم مسله وه نو الحمدلله دا خبرې ختمې شوې دي بجلۍ ایشو حل شوې ده ډاکټر صاحب یو بله مسله پکې ما لیدلې وه چې ډاکټر ته دلته چې کوم مریض راځي نو د هغه د ناستې لپاره نظام نه و هغه به ډاکټر ته په ولاړو لسه ته به دې طرف ته ولاړې لسه دې طرف ته چې کوم ګیلري ده په هغې کې د ناستې لپاره سیسټم نه و زنانه راځي ولاړي نارینه راځي ولاړي بوډاګان راځي په دې باندې تاسو ولې کار نه کوئ تاسو خبره صحیح ده مخکې دا ایشو زموږ د ایډمنسټریشن ته وه
چې مریض براغه ناغي ته د ناستې مسله و بنچونه بنو نه غو ته ما اوسه اویلیبل کړی دي زه به تاسو د وزټ درکم بالکل تاسو فوټیج واله نو هر ځای کې په هر ډپارټمنټ مخه ته بنچز پراته دي او میل د پارزان لا فیمیل د پارزان لا نو داسې هیڅ قسم څه مسلې نشته او پیشنټ روز چې دي خپل د ناستې تنظیم هغه ته بالکل برابر دی هغه ټیک دی اوس چې کوم فارمیسي ده په فارمیسي باندې اکثر عوامي پوسټونه مرادي خلک سوشل میډیا باندې ورکی او اسی موږ هم داسې لري چې فارمیسي نه خلک مطمئن نه دي چې د کې میډیسن نه ملويږي د میډیسن کمې دي دا میډیسن چرته دي او څومره میډیسن راځي دا دي چرته زموږ د کارټلنګ د هسپتال چې کوم دی نو زموږ پر ایئر میډیسن د چې دین دا زموږ سره تقریبا 44 لک روپے زموږ د میډیسن لپاره مختص دي پر ایئر 44 لک روپے دا هر کوارټرلی 3 منث چې کوم نه پدې کې موږ پرچیز کو هر 3 منث کې موږ کوارټرلی دې کې موږ پرچیز کو او سره موږ سره خپل ایچ ام سی فند چې کوم دی د میډیسن هغه موږ یوټیلایز کو نو باز چې راغله مونږ ان د سپاټ تقریبا 4-5 لک روپے ما پرچیز وکړو کیجوالټی لمه ورکړل بیا ما د ایچ ام سی نم پرچیز وکړو بیا ما سره د میډیسن کمې راغې نو ډیچو سه مردان چې کوم دی هغه هم له میډیسن راکړل نو اوس مو سره واپر مقدار کې میډیسن پراته دي کم چې موږ ته اکسیډنټ کیس راشي داسې ایمرجنسي راشي نو موږ د خپل هاسپټل نه پیشنټ لا میډیسن ورکو او هغه موږ 100% کوشش داري چې د بهر نه سره روانلي او دلته کې موږ پیشنټ کور کو میډیسن باندې تاسو د هاسپټل چې کوم میډیسن دی په دې باندې دا اعتراضات راځي چې د دې کومې کمپنۍ دي هغه لو کلاس کمپنۍ دي دا هغه معیاري میډیسن نه دي دا هغه میډیسن دي چې یو پرایویټ هاسپټل په خپل سٹور کې نه ساتي دي کې څومره حقیقت دی یره چې دا د کې حقیقت داسې نشته کوم میډیسن چې موږ راځي نه هغه باقاعده ډیټیل کیږي لیب ټیسټ کیږي چې لیب ټیسټ دا غي اوشي او هغه معیاري دا غینه بعد به بیا موږ اتورایز شو هم د پیشنټ لور کول شو د بهر د پرایویټ دغه سیټ اپ نه خو نه خبر ودلته چې موږ کوم میډیسن ورکو موږ د غزي مواد دي کې ملټي نېشنل کمپنۍ دي کې ټول لوکل دي کې ملټي نېشنل کمپنۍ موږ سره راځي او لوکل هم راځي او زیاتره زموږ د خلک کوی چې تاسو او ټي سي میډیسن ورکوي نو زی تاسو چې تاسو او ټي سي څه ته وایي موږ او ټي سي ته وایي چې د کمزوري میډیسن ته وایي نو به د حکومت پاکستان پرمیشن ورکړی دی او دا الریډي د دې لیب ټیسټ هر څه شوی دی نو زه خو ته کمزوري نشم ویلې دیتا چې دا کمزوري میډیسن نه دلته کې سات شپ د سیکاري چې راکړه ډاکټر راشي نو هغه یې وې دا میډیسن مر راځي دا میډیسن مر دا کمزوري تاسو دا بار نه فارمیسي نه پرچیز کی ولې دا سکیږي نو په کار خدا سي نه دا داسې خو بالکل نه ده په کار چې موږ سره کوم میډیسن موږ سره اویلیبل دي نه بالکل هم ورکول په کار دي باقاعده د دې لیب ټیسټ شوی دی دا بالکل سټیک میډیسن دي او باقاعده د دې ریپورت چې موږ ته کوم داسې بد نه راغلی ښه پازیټیو ریپورت موږ ته راغلی خپل میډیسن دلته کې انزرګي هسپټل چې کومه لیبارټریز ده دا غي باوجود هم خلک په هر ځای او هغه خپل ټیسټونه چې هغه بهر کې پرایویټ کې دي کې څه کمزورتیا ده څه وجه ده تاسو په کې څه مسایل دي چې دا د عوامو توقعات باندې پوره کیږي نه ظهور صاحب زه دې باره کې تاسو دا وایم یو خو زموږ ټایپ ډي هاسپټل دی او موږ باندې تقریبا د کاټلنګ تحصیل آبادی تقریبا لسه 7 لک راوند اباوت تقریبا 2 آبادی ده او ورسره د بلکن د لاندې ایریا بازدرا پله شیرخانه د دې علاقې خلک هم دلته کې راځي او د بنیاد کوم نزدیک کوم علاقه ده انګرګلې خلک هم دلته کې راځي نو کوم خپل او پی ډي او کورونه راوند اباوت زموږ 10000 او پی ډي ده پر منځ زموږ او پی ډي ده انزرګي پر 10000 زموږ او پی ډي ده او زموږ لیب ټیسټونه چې کوم دي په لیب کې کېږي نه پر من 5000 نه ول 6000 پورې پر من د لیب ټیسټونه کېږي داسې نو موږ پیشنټ چې دلته کې راشي موږ الته کې ولګو نو هغه فلو ډېر زیات دی الته کې نو کوم خلکو سره چې ټیم نی هغه چې زموږ مطلب دی چې زموږ نور څه کارونه دي زموږ تعدی ده نغي په خپل مرزي باندې بهر لړ شي نو کو په خپل مرزي باندې بهر زی نو موږ دغه روکتام نشو کولای او باقاعده دغه د رش کنټرول کولو لپاره تاسو له وزټ درکمه تاسو به لیب ته لړ شي هغه لپاره ما یو کلیکشن پوینټ جوړ کو او بابا ته ما خپل سټاپ کې نو چې څومره پیشنټ راځي تاسو به دغه نه بلډ کلیکشن کوئ یورین کلیکشن واشوم هلته کې شته او یورین کلیکشن به کوئ او اخ کټره به تاسو دن وړې لیب ته چې د پیشنټ د فلو ډیری جوړیږي نه او کم خلک پیشنټ چې کم راځي هغه ته بر وخت دغه انویسټیګیشن کیږي
زمونږ ایکس ری ماشین چې دی هغې کې به خلکو به ویل د دې رزلټ صفا نه دی چې کله به که د چا د هډوکې به ایکس ری کېدله نو هغې کې به دا عموما دا خبره به کېده چې د دې رزلټ صفا نه دی نو د انزرګي د هاسپټل رزلټ او د بهر د پرایویټ هاسپټل په رزلټ کې فرق ودی دی مخکې به داسې وه چې زموږ د ایکس ری چې کومه ده ډیجیټل نه وه نو الحمدلله زموږ ایکس ری اوس ډیجیټل او د بهر نه چې کوم دی نو زموږ د ایکس ری رزلټ ښه دی چې دا ډیجیټل شوي ده نو څه په دې کې څه فرق راغلی چې دلته کې عوام راځي په دغه باندې د هغوی کار صحیح کېږي بالکل عوام راځي او فلو زموږ شروع شوې ده د ایکس ری او مین خبره په دې کې دا ده چې زموږ سره ایکسپرټس دي جی دا زموږ سره ایکس ری ټیکنیشن دلته کې ناست دي زموږ سره ارتوپیډک ډاکټر ناست دی چې کوم ایکس ری کوم مریض له پکار ته مخکې انګل باندې ورته ارتوپیډک سرجن ورته لیکي او مخکې انګل باندې زموږ ټیکنیشن په دغه باندې پوهېږي چې دا ایکس ری په دې انګل کې پکار ده د مریض دپاره مخکې انګل کې هغه ایکس ری کېږي او هغه راځي زموږ ایکسپرټ ډاکټر له ارتوپیډک سرجن له هغې ایگزامین کي او هغې په بیس باندې هغه ته ټریټمنټ ملاویږي پیشنټ هاسپټل کې چې کوم ګایني سیکشن دی په هغې کې د سرجري سیسټم نشته دی او زیاتر دا شکایت هم راځي چې د هغې کې د صفایي نظام چې دی نو هغه شانتې نه دی چونکې مونږ خو خپلنۍ ورغلې زنانه ولغلی خو لکه اورو داسې چې هغې کې صفایي هم نشته دی او هغې کې د سرجري نښه نشته په دې حواله تاسو ولې ورک نه کوئ چې دې کې د سرجري دا سیسټم چې دی دا کولاو شي زه اوس تاسو خو د صفایي باره کې خبره وکړه نو لیبر روم دی نو صفایي خو کې ډېره مشق ده ډېره ضروري ده او په هغې باندې خو مونږ ډېر سټریک نظر ساتو صفایي باره کې چې هغه انفیکشن خور نه شي نو زه به تاسو بوځم تاسو به خیر فوټیجز والی هغې صفایي به هم تاسو وګورئ او که دا شان څه ایشو وه نو تاسو بیا ماته ویلی هم شي چې دغه ځای کې ایشو ده دغه ځای کې مسله ده نه انشاءالله هغه به مونږ حل کوو نو صفایي داسې مسله خو نشته الریډي 24/7 دلته کې ما سره ډاکټر ناست دی نرس ورسره ناست دی حالا ورسره ناست دی دا شان سویپر هم زما موجود دی نو فرض که داسې ډیلیوري وشي یا داسې ماینر پروسیجر وشي نو هغه ټایم باندې د هغې صفایي کېږي نو هغې نه بعد بیا فرض کا بل انډکشن ته پیشنټ مونږه هلته کې هینډ اوور کوو تر څو پورې صفایي نه شي نو دغه شان څه ایشو خو نشته او باقي تاسو وایي د او ټي دپاره سرجري دپاره نو دا خبره صحیح ده دلته کې سرجري نه کېږي اپریشن یې نه کېږي ځکه چې زموږ او ټي هغه شان اسټبلش نه ده دې دپاره ما یو ګرانټ لیږلی دی د او ټي اسټبلش کولو دپاره راوند اباوټ 1 کروڑ روپو ګرانټ ده او ورسره د ډیجیټلایزیشن دپاره هسپتال چې ډیجیټل هم شي موږ تاسو کمپلیکس کو وګورئ هغه هسپتال ډیجیټل دی زموږ هسپتال چې کوم دی موږ لا مینول لګیا یو نو زما خو امید دی چې انشاءالله یو میاشت نیمه کې به دا ډیجیټلایزیشن به هم وشي او هسپتال دا اوټ چې کوم دا به هم فنکشنل شي نو امید لرم انشاءالله چې د دې نه بعد بیا هم صحت کارت دپاره اپلای کوو ډاکټر صاحب څنګه چې خلک وایي که نه وي پیریان دي وښکاري نه انزرګي هاسپټل کې یو ټکې اور وایي مافیا ده وښکاري نه او چې کوم یو ام اس راشي یا هاسپټل چې کوم مشر راشي نو هغه پیریان هغه مافیا هغه مشر کنټرول کی ډاکټر صاحب هم د چا په کنټرول کې دی که نه چې څه فیصلې کوي نو په خپل چې کوم اتارټي دی د هغې په لغې کې نه جي نه دا هسې یو فاګانې دي د هاسپټل متعلق داسې هېڅ قسم خبرې نشته موږ صرف د خپل ډپارټمنټ تابع یو خپل ډپارټمنټ تابع یو زه جوابدeh یم د خپل ډیچو صاحب ته سیکرټري صاحب ته هیلث منسټر ته سی ایم ته دې ته زه تابع یم زه به دې له جوابدeh یم خو زما نه څه کوتاهي کېږي څه کېږي څه غلطي کېږي نو بلکل زما نه ایکسپلینیشنز کول کېږي زه به د هغې جواب ورکوم او باقي د دې کې د مافیا خبره شوه نو داسې ما مو اورېدلي وو خو چې زه رالم سچ داسې تاسو ورېدلي چې پیریان دا ما مو اورېدلي وو جي و سچ داسې شته نه زه چې او دلته کې زه چې رالم نو داسې څه او هغه نور هم ما هر څه ریشنلایز کولو دپاره دې ته ما وویل چې تاسو به خپل ډرس واچوئ خپل کارډ چې کوم دی هغه به تاسو واچوئ چې ستاسو پته لګي چې کوم زموږ سټاف کس دی او کوم بار نه مریض راغلی دی کوم اټینډنټ دی چې ستاسو پته لګي داسې د دې پته نه لګېده دغه یو کار ما کړی دی چې دې د مې کارډونه آیا اوس چې کوم د هاسپټل سټاف دی که هغه نرسنګ دی که هغه ایکس واي زیډ چې کوم هغوی سره خپل جاکټې دي داسې ده دې دپاره د سید هم دی زموږ د ډاکټرز او نرس سټاف پیرامیډیک دې رولز دا دي چې دې به اورال اچوي اورال اچوي او اورال به اچي او موږ داسې کړي چې ګرمي وه ډېره زیاته ګرمي وه ډېره نه ته ما وي فرض کړه انکیس تاسو اورال نشئ اچولی ګرمي ده ډېره نو تاسو دا کارډ چې کوم دی کارډ خو به ما خپل کارډ اچولی دی شروع ما د خپل ځان نه کړی ده موږ چې اوس رالو په دې ګیټ باندې راځه نه شو موږ د هاسپټل
ډېر ملازمین سره ملو شو چې دا هغوی په غاړه دا کارډ نشته نو ولې نشته نو فرض کړه دې څه په غاړه کارډ نشته ایکسپلینیشن به دوباره کال کوم یو پر مې کال کړی بیا به کال کوم خو بیا هم دې فرض کړه کارډ دې نه استعمالي نو ډیډکشن به شروع کوم ډیډکشن شروع کوم دا به د هر سړي لپاره دا د هر سړي د هم د ډاکټر لپاره هم د نرس لپاره هم د پیرامیډیک هم د کلاس 4 لپاره ها چې د دې پته لګي چې زموږ کم زموږ د هاسپټل سټاف دی او کم چې کم دی مریض دی او کم اټینډنټ دی چې پته یې لګي ډاکټر صاحب کدل ته کې یو پیشنټ راشي هغه ته څه پرابلم وي د ډاکټر سره د نرس سره ایکس واي زیډ د هاسپټل چې کم ملازمین دي د هغې سره پیرامیډیکل سټاف سره مثلا د هغوی لپاره تاسو ته به څنګه رارسي تاسو ته به اپروچ څنګه کوي زما زه خو دلته کې زه راشم 8 to 2 خو زه دلته کې زه ناست یم خپله خو زه په خپله هم ناست یم زما افس دروازې هر چا لپاره کلو دي نن هم ماله یو اپلیکیشن راغی چې زموږ سیدرون دی ما خپل کیجوالټۍ ته یو مریض راوستی نه هغه شان انټرټین نه شو چې کوم په کار و هغې کې ما یو انکوایري کنډکټ کړه چې خپل سټاف به زه راغواړم چې کوم په ډیوټۍ باندې و هغې نه به زه ایکسپلینیشن کال کوم چې دا څه وجه اخره شوې ده ما خو میډیسن وافر مقدار کې کیجوالټۍ له ورکړي دي چې تاسو میډیسن ولې نه دي پرووایډ کړي تاسو فرض کړئ ان کیس دا مریض چې کوم راغلی دی نو دې ولې ګیله منتلی دی او بل زما دوه ډیمې دي ډاکټر لقمان ډاکټر اسرار یو هغه مارننګ نه 8 to 2 پورې او بل ډیمس چې کوم دی هغه ایوننګ نایټ ډیوټي ده نو ایڈمنسټریشن 24/7 په دې هسپتال کې موجود دی نو عوامو ته داسې هېڅ قسم مشکلات نشته زموږ ته رسېدو هېڅ قسم داسې مشکلات نه چې موږ ته ستاسو په ایمرجنسي باندې اکثر نیوکې کېږي خاص کر د شپې به کېږي او دې سره خبره بله ما یاده شوه چې د شپې په هاسپټل کې به د لایټ مثلا اوس پکې لایټ یې که نه بالکل جی هغې کې خو جي ما یو پی ایس هم لګولی دی ټیک شو سولر هم ورته ما لګولی دی جنریټر هم زما ایکټیو دی نو د بجلۍ خو داسې ایشو نشته دي اوس مسله ختمه هغه شوه مسله حل شوې د ده ایمرجنسي واړ باندې به راشو هلته کې که تاسو وګورئ نو دي هغه سټریچرې هم ټوله ډیمیج دي او بیا اکثر به یاره هلته کې سټاف نشته دی نو تاسو ایمرجنسي طرف ته ولې فوکس نه کوئ په ایمرجنسي کې خو 24/7 سروس دی زموږ هلته کې زموږ یو ډاکټر ناست دی دوه سره پیرامیډیک ناست دي یو سویپر یو اکثر په کاغذونو کې ناست دي که نه ریل کې ناست دي بالکل تاسو اوس هم ورشئ ته شو که نه او فوټیجز والی نو زما ډاکټر به هم ناست دي زما پیرامیډیک به هم ناست دي زما سویپر به هم وي ټول به جي موجود دي ډاکټر صاحب چې ته د شپې راغلی دی په هاسپټل باندې وزټ یې کړی دی چې یاره زما دا سټاف آی ډیوټي کېږي که نه صرف پیپر ورک دی بالکل جی پیپر ورک نه دی زه راځم په هفته کې نه په دویم هفته باندې زه خامخا د شپې راځم زه راون کوم زه ګورم چې دلته کې فرض کړه لایټ نشته ایشو نشته نور څه مسله نشته زما سټاف موجود دی که نه دی او زما نمبر تقریبا زه خو د ټول تحصیل کاټلنګ سره وایي خو دا څه مسلې نو ما ته خلک عوام ما ته ډایرکټ هم کال کوي چې څه مسله وي تاسو چې راغلی کوم پرابلمس چې وو تاسو باندې موږ په یو انټرویو کې کوېسچن هم کړی وي دلته کې د اوبو ایشو د بهر دا ډېر کارونه خو چې موږ اوس راتلو موږ ته ښکاري ما او دغه فوټیج به چلیږي په دې سیند باندې چې یاره ټف ټایرې لګي او مختلف ځایونو کې د اوبو ډېره غټه ایشو وه دلته کې هغې باندې ستاسو او بل هغې سایډ ته کوم چې ایکسرې سایډ ډپارټمنټ دی هغې سره خواته ډېرې کچره ډېر ګند باترومونو حالات خراب نو هغې باندې تاسو ورک ولې نه کوئ نو ستاسو خبره جي ټیک ده دا زه چې رالم دا مسلې وي اوس هم تاسو ورشئ وګورئ او تاسو فوټیجز والی دغلته کې د او بي ډي مخې ته واټر کولر نه د صفا اوبو څښلو تنظام نه نو هغلته کې ما ولګو نو اوس کولر و خو جي کار یې نه کوه خراب و اوس جي فنکشنل دی ما ریپیر کړی دی اوس فنکشنل دی لومبۍ به د زه اوبه څکم بیا به تاسو ته چې تحصیل هیډ کوارټر ته به دې کله وړي الحمدلله د دې خو اپروول یې شوی دی او د ایم پی ایس صاحب او د منسټر صاحب او د دې په مدد سره دا تحصیل هیډ کوارټر اپروول د دې راغلی دی او اس ایم ای مونږ چې کوم دی د دې ډپارټمنټ ته جمع کړه او انشاءالله امید دی چې ډېر ژر به د دې افیشل نوټیفیکیشن به هم وشي دې وخت کې انزرګي هاسپټل کې څومره ډاکټرز دي چې هغه او پی ډي کوي هغه دلته کښېني او د کم د څه ډاکټران دي د څه سپیشلیسټ دي اول خو زموږ عوام ته دا هم پته نشي چې انزرګي کې کم ډاکټران کښېني ټایپ ډي هاسپټل کې تاسو وګورئ نو په دې کې څلور سپیشلیټیز دي جي څلور سپیشلیټي ګاینیکالوجسټ ګایني جنرال سرجري میډیسن او پیډس دا څلور الحمدلله موجود دي او د دې نه برعکس د مونږ سره ارتوپیډک
درې سرجنان چې موږ سره موجود دي انزرګي کې انزرګي هسپتال کې یو ورسره موږ سره ګیسټرو انټالوجست د معدې ډاکټر هغه زموږ ډاکټر منظور دا اډوکو ډاکټر شو د معدې ډاکټر دا موږ سره بجي دا موږ سره مطلب دی چې دا زموږ په دغه کې نه راځي ټایپ ډي هاسپټل چې کوم دا خصوصي دي دا خصوصي دي جی دا زموږ فریم ورک کې نه راځي دا دغه نه بار دي خو بیا د دې نه موږ از ارتوپیډیک کار ته مولو ګیسټرونټالوجست کار ته مخلو نو دا موږ سره شته باقاعده او پی ډی کې پیشنټ هم ایگزامین کوي او عوام فیسیلیټیټ کوي د غاښونو ډاکټر بالکل شته جی موږ سره ډینټل شته او زموږ ډینټل ایکس رے هم دلته کې موږ سره شته باقاعده دلته کې د ټایپ ډي لیول باندې چې کوم ډینټسټري کې چې کوم پکار دی نه خو دلته کېږي او کو فرض که خلک زمانه دا ډیمانډ کوي چې کوم په کمپلیکس کې کوم کار دی چې هغه دلته وشي نو زما چې کوم کیپیسټي زه خو په خپل کیپیسټي کې به ذمہوار ما ټایپ ډي چې کوم ټایپ ډي چې کوم کیپیسټي ده هغه حد پورې بدلته کېږي خو فرض که د هغې نه حد نه خبره باندې کېږي نو لازمي خبره ده چې زه به ټرشي کیر ته به سیدونو دی د پیشنټ چې کوم دی هغه زه لېږم خو فرسټ ایډ زه خپل ورکوم تاسو د خبرې دا لغلی چې عوام کوم شکایت کوي یا هغوی ستاسو نه کوم ډیمانډ کوي نو هغه ډیمانډ په دې وخت کې نه پوره کېږي هغه دې کې چې نشي پوره کېدی که نه نه مخکې ما تاسو ته ووایي چې زموږ خو تقریبا 6-7 لک آبادي ده زموږ د تحصیل کارتلنګ راوند اباوټ دونه ده او سره چې کوم دی نو د دغه چې کوم دی ملکن ایریا چې کوم د بازدره پلی شیرخانه او د بونیر کنګرګلې هغه عوام چې کوم دی هغه هم دلته کې راځي نو راوند اباوټ زموږ 10,000 او پی ډي چې کومه ده دا زموږ پر منت دي نو دومره هیوي لوډ چې کوم دی نو دا یو ټایپ ډي هاسپټل دپاره ډېره زیاته ګرانه ده چې دونه هیوي لوډ دا دي برداشت کړي خو بیا موږ خپل کوشش کوو چې څومره پیشنټ دلته کې راشي څومره زموږ خلک راشي هغه موږ صحیح د هغې له پراپر ټریټمنټ ورکړو کو فرض که انکیس هغې نه بعد فرض که نیورو سرجري پیشنټ راغی یا داسې کمپلیکیشن نور رالل آر ټي اے راله او هغې کې فرض که هغه ته ملټیپل فریکچرز دي نو هغه لازمي خبره ده موږ خپل فرسټ ایډ ورکوو او هغې نه بعد به خامخا به موږ دا ټرشي کیر ته به دا موږ ریفر کړو پراپرټي چې تاسو کله دلته کې راغلی په هغې کې خو دا ډېر کارونه تاسو وکړل خو داسې کوم کارونه چې هغه پاتې شوي دي او تاسو چې دا زندګي هسپټل لا به سرور کوو ظهور صاحب خو زما نه تپوس وکړئ زما خواهش دا دی ما په هغې باندې کار هم شروع کړی دی چې زه هسپتال د اوټي چې کومه ده دا زه فنکشنل کم او هسپتال چې کوم دی دا زه ډیجیټل کم تاسو د هسپتال د اوټي او د ډیجیټل په مطلب باندې زه لږ پوهیږم چې هسپتال کمپیوټرایز شي کو فرض که انکیس یو پیشنټ راغی او هغه وایي چې ما سره ټایم نشته زه سره بلډ دغه ورکوم بلډ ورکوم او ریزلټ چې کوم دی ریزلټ پسې به زه سبا راشم چې د هسپتال زموږ کمپیوټرایز شي ډیجیټل شي نو موږ هغه ته وایو چې بالکل ته پسې بیا مه راځه ستا الریډي واتساپ نمبر موږ سره راغلی دی او تا ته د دې د ریزلټ چې کوم دی تاسو ته واتساپ کېږي او زموږ چې اوټي جوړه شي نو دلته خو یو زموږ سرجري شروع شي ما تاسو ته سره ارتوپیډک هم شته ګایني هم راسره شته جنرال سرجري هم راسره شته یو خو زموږ سرجري شروع شي بل دا دی چې زموږ صحت کارت دپاره به موږ اپلای وکړو موږ به ایلیجیبل شو چې د هسپتال به موږ ته صحت کارت رجسټریشن به موږ ته میلو شي نو زموږ عوام چې کوم دی نو دومره لرې به صحت کارت پسې نه ځي چې کوم کمپلیکس کې او ډي ایچ کیو کې کوم صحت کارت دی کوم سروسز هغې هلته ورکوي هغه به انشاءالله موږ دلته بیا ورکوو صحیح شو ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکړو